أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ورکئی تقریباً 10-11 سال کی جی، مگر بل طرف تا دیغی رد دا، دیغی انکار دا، مخالفت تا، اور مخالفت ہم یو پیک پوائنٹ بندی دا ہر حربہ استعمالی جی. گویا کہ یو داسی پوزیشن دا چې هغه ګوري چې کم اقتدار هغه جوړ کړی او کم دنیا یوه جوړه کړې وه، هغې ته د ټیس او هغې ته د نقصان رسونې یوه خطره ده. لہذا ډېر مضبوط دلایلو د بعد اور الله طرف نه یو چیلنج هغې ته مخکې کشنو د بعد بیا د نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعه سره هغې نه پوښتنه کیږي فهل انتم مسلمون، آیا اوس هم تاسو سر ټیټونې ته تیار یې یا نه تیر؟ مسلم چشتی مسلم دغې ته یای چې ته الله ته ټیټ کې سار، خو د سار ټیټېدنې مقصد دا ده چې تا ځان د بل په سپورت کړلو. اوس د هغه مرضي ده چې هغه تا سره څه هم کوي او ته د هغه په مرضۍ به چلیږي. د سار ټیټېدنې دغې ته مزه تسلیم، فوج ته تسلیم شي، د هغې څه مقصد شي چې هغه د هغې لاس کې ده، که زدهیي هم که کیدهیي هم. لہذا هغې د بعد الله فرمایي چې اوس غویږ ونیسئ. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، څوک چې طلبګار وي د دغې د دنیا زندګۍ، وزینتها او د دې رنګینۍ او د دې خوښیو طلبګار وي، څه شي د دنیا. یقینا دنیا ډېره ښایسته ده، دنیا کې یو رنګ ده، دنیا کې یوه ذایقه ده، د دنیا یو خوند ده، او دا خوند هم الله پیدا کړی ده، دا چا بل چا نه ده پیدا کړی. دې کې چې کومه ذایقه ده دغې دنیا کې د الله پیدا کړې ده. الله یایي چې ما ده دا هر څه ما پیدا کړي دي، خو په دغې دنیا رنګ او دغې دنیا رنګینۍ کې د انسان زه ازمیښت کوم. اوس الله فرمایي چې انسان ده چې هغه د دغې دنیا طلبګار ده. یاد وساتئ چې د قرآن دعوت او د قرآن پیغام او د قرآن احکامات چې هغه ټیم کې چار رد کولو، هغه هم دنیا پرست خلکو، هغه یې پوی وو، داسې نه چې نه یې ونه پوی، هغه دا دعوت پېژندلی و او د ده دعوت په مقصد ته رسېدلی و او د ده دعوت حقانیت باندې پوی و، لیکن هغه خپل ځان ټیټونې ته نه و تیار. دا یوه انا دی ته جوړه وه، او بل طرف ته د هغې یو اقتدار و او د هغې یو نما وه، یو روب دبدبای وه د دنیا په بنیاد باندې. نو لہذا هغه ټیم کې چې چار رد کولو هغه خلکو چې دنیا پرستو، نن هم د قرآن احکامات او د قرآن دعوت، د قرآن اقامت
د قرآني نظام اقامت دپاره نفس کولو دپاره څوک هم چې رکاوټ کوي هغه خلک دي چې هغه د دې دنیا نه ښه مستفید دي، د دنیا پرستۍ کې مبتلا دي، عیش و عشرت کې مبتلا دي. په څه طریقې وي او دو نه بعد څه هم وي، دا هغه خلک هغه ټیم نن موجود دي. هغه ټیم دی الله نه چا انکار نه وکړی، نن هم دی الله نه انکار نه کوي. چوټې موټې عبادات خو هغوی هم کولو، قربانۍ به کولې د الله په نامې، اوښان به یې للولو، دیګونه به یې پخولو د حج په موقع کې. سورې توبه کې دا آیتونه تیر شوي دي که نه. لہذا یک یو شی دی، هغه ټیم چې چا دعوت وکړلو د نن کولو د دو سټایل د دو طریقه یک یوه ده. د نن چې کوم رد کوي دا هغه خلک دي چې هغه دنیا پرست دي، هغه دنیا کې مست دي او د دنیا اقتدار د هغوی لاس کې ده، د دنیا خوښۍ د هغوی لاس کې دي. لہذا د هغوی هغه نفس چې هغه تیار نه ده دې ته چې رجوع شي الله. نو دلته الله یې چې یاد وساتئ ته څوک یې من کان یرید الحیات دنیا، څوک چې حیات دنیا طلبګار وي، وزینتها او په دغه کې د دې رنګینۍ د دې زینت د دې ذایقې طلبګار وي، نو به دغه خبره ځان پوي کی نوفي الیهم، نو زبو الله یې نوفي الیهم اعمالهم فیها، دغه د اعمال په مطابق، دغه د اعمال په مطابق، دغه طلب په مطابق او د کوشش په مطابق دغه دنیا به زدتا د ځکې ورکوم. په دې خبرې ښه ځان پوي کوي چې انسان محنت کوي نو صحیح ده. هغه چې څومره محنت وکړو د دنیا په باب کې، اوس دا څرنګه ده د دې بحث نه د مخکې رسي، دته به زه دلته کې ورکوم. دا به کېږي نه. سوره بقره کې داسې آیتونه تیر شوي دي چې څوک چې د دنیا کوشش کوي هغه ته به زه دنیا ورکوم. وهم فیها لا یبخسون، او دې کې به هغه سره څه کمی نه کیږي، یعنی څه کمای به ترې نه کیږي. کمای مطلب چې د محنت په مطابق به ته د دنیا میلوي شي. دا خو الله تعالی یې ویلي. یو بل ځای کې الله تعالی دا یې چې د دنیا ما د دنیا خلکو دپاره خپلو بندگانو، خپل بندگان مقصد دا نه ده چې هغه چې هغو ته هغه د الله مني هغو ته به ورکوو، چې الله نه مني هغو ته به نه وایي چې دا ما بندګانو دپاره پیدا کړي ده. لهذا دی کې د دی ښه ګرځي، څه چې کوي دی ازادي ده ورته. وهم فیها لا یبخسون، دی کې به دته دی ته څه خساره نه کېږي، څه کمی به ته نه کېږي. اولئک الذین لیس لهم فی الاخره، دا هغه خلک دي چې دی آخرت کې حصہ نشته ده. اوس دلته یو څنګه د آخرت تصور نشته، هغه ځایلی چې دنیا به ورکوم په هغې کې لا یبخسون، دته به خساره نه وي، دته به خساره نه وي، هغې کې دته به نقصان نه وي، دې کې به کمای نه کېږي. خو هغه شرط د هغه محنت پرې ده چې څومره هغه محنت وکړو، څومره جدوجهد وکړو. ته لږ تصور وکړه دنیا اقتدار چې نن سبا چا سره ده، هغه یقینا که انسان بالکل انصاف مطابق کینی د حق په مطابق فیصله کوي، دغه حق ته، دغه حق ته، ځکه چې هغه دغه دنیا کې جدوجهد کړی ده. او الله تعالی قرآن کې ځای په ځای دې اشاره کوي چې دا دنیا زه هغه چاته ورکوم چې څوک دا دنیا ابدي دا څوک وي چې دا آباده ساتي. لہذا د هغې د ابدۍ کوم تصور چې د هغې په مطابق یې ورکوي. اوس سوال دا ده چې هغه دنیا هغه په ښو ته استعمالوي، بد ته استعمالوي، دا بالبحثه. داسې کې الله تعالی بیا مخکې ځي لهم فی الاخره، لیس لهم فی الاخره، دغه آخرت کې هېڅ څه نشته ده، آخرت کې هېڅ څه نشته ده. دې وجې نه نبی محترم صلی الله علیه وسلم دا دعا ده که نه، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د دې باره کې فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم به کثرت سره دا دعا غوښته، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرة حسنه. داسې دنیا یې پیله غوښتې ده، هغې وجوهات دا دي چې دنیا کې ته موجود دی، دنیا تا ته مخامخ ده، دنیا تا یو بالکل نقد ده،
لہذا د دغه دنیا غوښتن خو بده خبره نه ده، خو حسنه ټکی چې ورسره جوړ کړی ده چېرې یو تصور قایم شي چې حسنه غواړم، بهترینه غواړم، نیک پاکه یې غواړم، صفا یې غواړم، غلطه دنیا نه غواړم یا رب تانه، حسنه چې هغه دنیا هم صفا وي او دنیا ما دپاره بذریعه سکون هم وي او بذریعه فلاح هم وي، هغه دنیا نه وي چې هغه متبعی طرف ته بوزي. وفي الاخرت حسنه، اور آخرت هم بهتر غواړم. دا هغه دعا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم شیلی ده. اوس دلته کېلی چې اولئک الذین لیس لهم فی الاخره، هغه ته پر آخرت کې به څرنګې مثال میلاو شي چې هغه د آخرت کوشش نه ده کړی، هغه کوشش صرف جدوجهد دا و چې یاره ما ته د دنیا میلاو شي، بس دنیا چې څرنګه یو خو چې زه دنیا کې یو امپایر شم، یو بزنس مو ودري، یو کاروبار مو ودري، جایداد مو جوړ شي، بینک بیلنس مو جوړ شي او دنیا کې ونما وګټم. لہذا دغه کوششونه کوي که نه، یورپ دغې دپاره کوشش کوي چې څومره کوشش کوي هغه هم هغوی ته میلویږي. اویلې مخکې دي د دنیا په اقتدار کې چې هغوی د دنیا اقتدار دپاره صحیح جدوجهد کړی. مسلمان نه مني نه ده، مسلمان ته ویلي چې تدبر کوه، تفکر کوه، د مثالونه یې ورکړي، اسمان او ستوري او دنیا او بادل او ورېځې برنونه، دا څه شی دي؟ دا ساینس ته دا تا ته لیارې کولو کړي مسلمان ته چې په دې تحقیق وکړي. او کله چې مسلمان دې باندې تحقیق کولو، مسلمان اقتدار و، مسلمان سکه هم چلے دا، د مسلمان روپۍ به چلے دا. دا تاریخ چې وګوري دغې نه ډاک دغې وجوهات دا و چې هغسې مسلمانو کې اسلام ژمدای و. نن مسلمانان شته دي خو اسلام ته نه فوت شوی ده، اسلام ته نه لاړ ده، لہذا جدوجهد یې کیو شی ده. اوس څوک کم کوي څوک زیات کوي، چې کوم زیات کوي هغه ته زیاته حصه میلویږي، څوک کم کوي هغه ته کمه میلویږي. لہذا الله چې لا یبخسون دې کې به دوی نه څه کمي نه کېږي. اولئک الذین لیس لهم فی الاخره، او دا هغه خلک دي چې دوی ته په آخرت کې څرنګه حصه میلي، د آخرت دپاره کوشش نه ده کړی، د کوشش نه ده کړی، د په ذهن کې نه وه الا النار، سوای د اور نه. اوس سوال دا ده چې چلو یعنی دنیا خو هغه ځای کې هغه ته څه شی نه میلویږي، هغه ته آخرت کې څه نه میلي، خو دا الا النار د اور تذکره ویله ده. د اور تذکره ځکه ده چې دلته کله د دنیا تصور صرف قایم شي، آخرت تصور ختم شي، نو دا د دنیا په جوړونې کې هر هغه کار به کوي چې هغې سره دنیا جوړیږي. لہذا دا چې څرنګې طریقې اختیاریږي هغې نتیجه به دا وي چې دا به هغه کارونه کوي چې هغه به غلط وي، و هغه د اور موجب به وي، اور ذریعه به وي، لہذا اور به بیا درته میلویږي. ځکه چې د نه تصور ختم شو. لکه نن ته وګوره، نن امریکا او د ټرمپ تصور دا ختم شوی که نه چې ما نه به دا پوښتنه کېږي، صرف یې چې زه چې کومه خبره کوم هغه به وایي، هغه به وي، بس هغه به قایمه وي، هغه به ټوله دنیا مني. او چې نه یې مني زه به هغو سره همدغسې کار کوم، زه به کور نه راویچتوم. یعنې دا کو عجیبه قانون ده، زه به کور نه راویچتوم یا به ولم. لہذا دا الله تعالی دلته کې یی چې چونکې د آخرت دپاره کوشش هم نه ده کړی، نو دته به آخرت ته څنګه حساب میلویږي؟ دغه ټول کوشش د دنیا دپاره کولو، به لہذا دنیا چې څومره کوله هغومره میلاو شه. او قرآن کې ځای په ځای چې هغه هغومره چې څومره یې د نصیب ده، څومره یې نصیب ده، هغومره به میلویږي. الا النار، سوای د اور نه، اور به درته میلي، ځکه چې ده به قرونه داسې کړي وي چې هغه به د جهنم ذریعه وي. وحبط ما صنعوا فیها، او څه چې د ده تعمیرات کړي هغه به ټول لوږ لاړ شي، هغه به ضیع شي. وباطل ما كانوا يعملون، او د چې څه عمل کړی وي، څه اعمال یې کړي هغه ټول به باطل شي. یعنې هغو هېڅ بنیاد به درته هغه ځای کې نه میلویږي. یعنې هغه قرآن کې ځای په ځای د الفاظ درځي که نه چې دا چې به حیران پاتې شي. ما خو ډېره لویه نما وه، زه خو ډېر سوره طه کې راځي که نه چې زه خو ډېر قابل وم، زه خو ډېر تکړه وم، ما خو ډېر اقتدار و.